قرآن دنیا ته څنګه راورسېدل؟ اسلامي میاشت کې دا کومه میاشت ده؟ رجب المرجب، هغه میاشت چې په هغې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي چې قرآن سره نسبت دی، زمان نبی سره نسبت دی، اسلام سره نسبت دی، برصغیر پاک و هند اور خیبر پختونخوا سره نسبت دی، او هغه صحابي ته ویل کېږي سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه. امیر معاویه رضی الله تعالی عنه زما د نبی سره څلور نسبتونه دي. څومره؟ آسمانی کتابونه څومره؟ د پیغمبر یاران، مقرب فرشتي، مسلکونه، مذهبونه، اودس یې فرض، د جنازې منځ کې تکبیرونه، پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشتې، د پیغمبر یاران، سمتونه، موسمونه، مسلکونه، مذهبونه، اور د امیر معاویه نبی سره نسبتونه. دا زده کې پهله نسبت دا ده چې امیر معاویه صحابي رسول دی. دویم نسبت دا دی امیر معاویه خادم رسول دی. دریم نسبت دا دی امیر معاویه کاتب رسول دی. څلورم نسبت دا دی امیر معاویه کاتب وحی دی. دا څلور نسبتونه دي. پهله نسبت کامل مکمل اکمل سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه صحابی رسول دی. امیر معاویه صحابی رسول دی. امیر معاویه صحابی رسول د تمام کائنات اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، بزرگان دین، شیوخ را جمع کا. د یو ادنا صحابي د خپل خاورو ته څوک رسیدي شي؟ شیوخ، بزرگان، مفسرین، محدثین وایا د یو صحابي د خپل خاورو ته رسیدي شي؟ نه. پهله امیر معاویه صحابی رسول اور دویم نمبر امیر معاویه خادم رسول دی. امیر معاویه خادم. خلق وی زه د هغه خادم یم، سو کوئی زه د خان صاحب خادم یم، سو کوئی زه د ملک صاحب خادم یم، سو کوئی زه د نواب صاحب خادم یم، زه د مولانا صاحب مفتی صاحب خادم یم، زه د شیخ صاحب د قائد صاحب خادم یم. زه وایم امیر معاویه د خاتم الانبیاء خادم دی، خادم رسول دی. اور مونږ هم خدمت لرا جمع یو دی ختم وکړو. زه یو خدمت په ځان کړم، یو خدمت په تاسو کړم. تیار یې؟ خو لږ خدمت جلک درکم. توجه، امیر معاویه خادم رسول دی اور کاتب رسول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به کوم خطونه راتلل د بادشاهانو طرف نه، د هغه خطونو جوابونه به امیر معاویه لیکل. جواب نو کاتب رسول دی اور کاتب وحی دی. د قرآن لیکن کتاب کاتب وحی ویل کېږي. امیر معاویه وایي کاتب وحی دی. امیر معاویه خادم رسول. لږ وضاحت غواړم، توجه. د غسان نه قافله راغله. د غسان بادشاہ زمان نبی صلی الله علیه وسلم ته تحفې، تحائف، هدیې راوړي. قافلې د آبادۍ نه بهر پړاو وکړ. د غسان شهزاده راغی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. عرض یې وکړ او د الله پیغمبره، زما پلار د غسان بادشاہ ستاسو لپاره تحفې راوړي دي، تحائف راوړي دي. ما سره یو خادم، نوکر، غلام دی ولېږه چې هغه تحفې ورکړم چې تاسو له راوړي. توجه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو خادمانو، په ټولو صحابو نظر واچو. په امیر معاویه نظر پرېوته. زما نبي فرمایل معاویه پاسه د سره لاړ شه، ماله چې کومې تحفې راوړي دي ماله یې راوړه. امیر معاویه پاڅېده، منډې کړې. او کله کله د طالبانو سټوډنټانو ته پته ده د استاد حکم، د استاد امر، د استاد اړه کې دومره پاوري او طالبان دومره با ادب وي چې خپیا بل خپې منډې کې سپلو چپل بوټان اچولو ته تیار نشي، منډې کې. او تقریبا داسې کار ډېرو کړي. کله کله د مشر دا خبره منلو کې دومره مزه چې پیزار اچولو ته سم نشي. امیر معاویه منډې کړې، پیزار یې وانه چاو چې زه خو د نبي خادم یم. هغه د غسان شهزاده په اس باندې سور شو. ځمکه شګنه وه، عربستان دی، د ګرمۍ موسم دی. امیر معاویه خپې بله خپې روان شو، خپې وسوځېدې، خپو ته تکلیف ورسېده. د غسان شهزاده ته وایي د غسان شهزاده ما په اسور که چې زه در سره کښېنم
چې د خپو دا تکلیف مې کم شي د غسان شهزاده ورته وایي ته خادم یې اور زموږ د شاهي اصول دا دي چې خادمان په شاهي اس باندې سورلي نشي کولی امیر معاویه رضی الله عنه خپې هم له خپې روان دي خپو پولې وکړې هغه پولې وپړسېدې پولې ماتې شوې هغې نه ویره روانه شوه امیر معاویه د غسان شهزاده ته وایي که په اس مې نه سورې خو دا خپل پیزار دې راکړه زه د خپو کې واچم زما تکلیف به کم شي د غسان شهزاده ورته وایي زموږ د شاهي اصولو خلاف دي خادمان به شاهي پیزار اچوي ځان سره سور نه که لاړ تحفې راواغستې بیا بله خپې امیر معاویه واپس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو عرض یې که حضور تحفې مې راوړې زما د نبي صلی الله علیه وسلم د امیر معاویه په خپو قدمونو نظر ولګېد خپو نه وینې روانې دي لعاب مبارک یې راواغست د معاویه په خپو یې ولګولې الله د معاویه خپې درست کړلې د دې واقع نه 27 سال بعد صبر کوي انشاءالله د هر چا نمبر را روان د دې واقع نه 27 سال بعد سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ 64,65,000 مربع میل باندې اسلام پرچم لہراؤ पाकिस्तान नोट करने वाले नोट करते जाओ पाकिस्तान 4.5 लाख मुरब्बा मील मुआविया से खिलाफत की 64,65,000 मुरब्बा मील बांधे टोल दुनिया आबादी 72 लाख मुरब्बा मील व वक्त खिलाफतों को फतुहात शुरू से कस्तंतनिया कब्रस समरकंद बुखारा ताशकंद उज़्बेकिस्तान काज़ाकिस्तान शीशान खुरासान बाबे खैबर उस्ताद पेशावरम द अमीर मुआविया मरहूने में नपती वशाग असहाबा पनुम मनेवाया पेशावर के असहाबा पनुम द सहाबा कबूर शक्निशा दा सिनान इब्न सलमा दा के सिपा साला सैयदना अमीर मुआविया पखपल दौर के लश्कर जर्रार रौलेगा दा लश्कर बुखारा समरकंद कब्रस ताशकंद उज़्बेकिस्तान काज़ाकिस्तान शीशान खुरासान बाबे खैबर पेशावर से होते हुए वार्षक रोड चगर मदीना में गाँव में असहाब बाबा बनु माने इज्तिमाई कबर द सहाबाओं दे नचा दे स्ता पेशावरम द मुआविया बरकत दे खैबर पुख्तनख्वा द अमीर मुआविया बरकत है तवज्जो खिलाफत शुरू शो तवज्जो फतुहात शुरू शो गस्सान फतह शो सदा गस्सान खलक मड़ो शो स कैदियान शो च कैदियान राल पा बेड़ो के हथकड़ों के पा कतार उदरित अमीर मुआविया रज़ खपल फिरासत सर चौ कतल 27 साल मख के कम शहजादा रागले हो अगर शहजादम पा बेड़ो हथकड़ों के पा कैदियान के वलार खपलो खादिमानो नौकरानो तो हुई वर्षे आगा यो कैदी बेड़े खत्म के हथकड़े खत्म के कैदे खत्म के हवालाते खत्म के मेहमान खाने ते रावले मेल मस्तियायो के पतिरा खरेश हुई कैदी हैरान दी ज कैदी मा ज जालिम वो मा जमा मेल मस्तियाओ शुआ जमा इकराम वश तवज्जो अमीर माविया तशरीफ रावल रागे वो खोजमा कीना पासमा कीना वैसे हैरान है मैं कैदी बनकर आया मैं दुश्मन बनकर आया जमा मुकद्दर जहन्नम वो अजाब खानवा जद मेहमान खाने तरावस्तम हैरान हो बेहाल बदहाल प्रागंदा पाल अमीर मुआविया द गस्सान शहादत याद शी दनन 27 साल कबल तखफल प्लार रालेगल स्टा प्लार जमा नबी ला तोहफे रावड़ी हुई न काफिले द आबादे न बार पड़ाव करियो अता वर्ते यो खादिम रा सरवलेगा खादिम दर सरवलेगा याद तिशी बिया ता खादिम खपे सोजे ता ते मा पा असफा में सूर का
تاوی د شاهي اصول خلاف دي تا په اثر نه کو بیا دغه د خپونه ویني روانه شوې تا ته ویل چې دا پیزار دي راکا تاوی د شاهي اصول خلاف دي دغه خادم هغه نوکر په اثر نه کو کم خادم چې تا سره خپیا بل خپې تلو زه د خاتم الانبیا محمد عربي هغه خادم یم ستا پلار او تا په یو دور یو زمانه کې زمان نبی سره ښه کړي چې مسلمانان سره څوک ښه وکړي په کم دور کې وکړي ما ته زما نبي دا تعلیمات راکړي زمونږ دا اصول دي چې چا در سره ښه وکړو نو بیا د هغه جیل خانه نه ده هغه مهمان خانې ته راوله د غسان شهزاده وي ښه ستاسو داسې دین مذهب دی کلمه راته ووایه امیر معاویه ورته کلمه وکړي د غسان شهزاده په اسلام کې داخل شي امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم په اخلاقو محنت وکړ کردار یې خلکو ته وښودو سیرت یې وښودو گفتار یې وښودو اور نقل به د نبي نه کوو ایډیل به خاتم الانبیاء توجه